अस्सलाम वालेकुम मलगोरो साइम अयूब द टी20 په پرفارمنس باندې د ون ډے سکواډ نه هم بهر شو. تاسو له معلومه وي د استرالیا خلاف د درو میچونو ون ډے سیریز دی چې هغه د لپاره پاکستان کرکټ بورډ 28 کھلاڑیانو کیمپ راغوسته دی چې په هغه کې 28 کھلاڑیان پاکستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې په دغه 28 کھلاڑیانو کې د سایم ایوب نوم نشته دی. یعنی سایم ایوب د پاکستان کرکټ ټیم منیجمنت د پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن کمیټې په پلان کې نشته دی دغه ون ډے سیریز د لپاره. اوس سایم ایوب باندې پاکستان کرکټ بورډ مخکې څومره انویسټمنټ کړی دی په هغه هم ډیټیل سره خبره کوو. اور بل آیا سایم ایوب د टी20 په پرفارمنس باندې د ون ډے سکواډ نه بهر کول پکارو کنه په دې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. کو وګورئ نو په ون ډے فارمیټ کې د سایم ایوب پرفارمنس خده خو په پی ایس ایل کې هغه خراب پرفارمنس کو پی ایس ایل टी20 فارمیټ ته اور په دغه टी20 فارمیټ په پرفارمنس باندې سایم ایوب د ون ډے د سکواډ نه هم بهر کړل شو. نو دا یو خبره نه ده ځکه سایم ایوب باندې پاکستان کرکټ بورډ ډیر غټ انویسټمنټ کړی دی. سایم ایوب لا ډیر غټ اپورچونټیز پاکستان کرکټ بورډ ورکړي دي. ایون سایم ایوب چې کله انجرډ شو نو انګلند ته علاج د لپاره هم پاکستان کرکټ بورډ لګلو چې ورسره اصغر محمود هم لګلو. یعنی ډیر غټ اپورچونټی پلس ډیر غټ وخت پلس ډیر غټ انویسټمنټ په سایم ایوب باندې پاکستان کرکټ بورډ کړی دی. اور اوس هغه د سایم ایوب چې کوم دی هغه د پاکستان په ون ډے پلان کې نشته دی. یعنی ون ډے سیریز کې د سایم ایوب نوم نشته دی. دغه کم کھلاڑیان چې د کیمپ د پر راغوسته دي شوی دي نو هغه کې موستلی نوجوان کھلاڑیان هم شته دي او پکې د څه کھلاڑیان واپسی هم شوی دا. یعنی علي جمال شو محمد حسنین شو دا غي واپسی شوی دا. علي جمال او محمد حسنین ډیر وخت نه د پاکستان کرکټ ټیم په پلان کې نو پاکستان کرکټ ټیم د چې کم مطلب سکواډ اعلان کیږي پاغه کې هم د دې نمونه نو دنه علاوه کیمپ کې به هم د دې نمونه نه راتلل نو د دې واپسی شوی دا. نو یو خاص آیند دینه علاوه محمد عثمان چې کم دی پاغه باندې هغه هم په دې 28 چې کم ممبرز دي په دې کې محمد عثمان هم شته دی. یعنی کې دې چې محمد عثمان ون ډے پلان کې ځان سره پاکستان کرکټ بورډ اوساتي. بل طرف ته د محمد رضوان پرفارمنس هم دغه رنگ روان دي. کچره د محمد رضوان پرفارمنس په ون ډے فارمیټ کې هم یو څو میچونو کې دغه رنگو چلیدو نو کې دې چې د محمد رضوان چوټي کی نو بیا کې دې چې نیکسټ کم د پاکستان پلان دی هغه محمد عثمان شي از ا وکټ کیپر بیټسمین په टी20 فارمیټ کې ایز ویل ایز او ډی آی فارمیټ په دې کې هم محمد عثمان شامل کړل شي. خو نور هم پاکستان سره وکټ کیپر کھلاڑیان شته د خګورو بچ مخ کې سکیږي. خو سایم ایوب فی الحال د پاکستان کرکټ ټیم د پاکستان کرکټ بورډ منیجمنت سلیکشن کمیټې په پلان کې دغه د استرالیا خلاف په ون ډے سیریز کې نشته دی. 28 ممبرز الریډي په دغه کیمپ کې لوبه کوي او هغه کھلاڑیان چې کم دا وخت په بنگلاديش کې دي دغه نمونه په دغه 28 کھلاڑیانو کې نشته. یعنی هغه کھلاڑیان چې کم په بنگلاديش کې دي کې بابر اعظم شو شاهین افریدی شو محمد رضوان شو سلمان علی آغا شو دا کھلاڑیان الریډي د پاکستان د ون ډے د ټیم حصہ ده. خو هغه نشته په بنگلاديش کې د ټیسټ سیریز د پاره نو دلته نور 28 کھلاڑیان کچره هغه په پاکستان کې ونو کې د 46 کھلاڑیان بیا پاکستان کرکټ بورډ د کیمپ د پاره راغستلی وو. نو اوس سایم ایوب آیا د टी20 په بیس باندې د ون ډے نه بهر کول پکار دي کنه کمنټ لازمي وکړئ.